بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې د فضل جان د کیس حوالې سره کومه جرګه چې راغلې ده هغه ممبران مونږ ټول دلته کې موجود یو په سند کې. دې وخت کې مونږ دا غوښتل چې دا ویډیو جوړه کړو ځکه چې هر ملګری کال کوي او هر ملګری دا وایي چېرې ماته تاسو فرش اپډیټس راکړئ. فرش اپډیټس دا دي چې زمونږ څومره دلته کې تعلق لري هغه ادارې چې څوک دې مونږ له بازیاب کولی شي نو هغوی ته مونږ په هر لیول باندې اپروچ کړی دی او په هر لیول باندې هغوی مونږ دلته د کیس نه خبر کړي دي او دلته کې په موجوده ګورنمنټ کې یا په موجوده چې کوم ډپارټمنټس دي هغې کې به یو کس هم دا ونه وي چې زه د فضل جان د کیس نه خبر نه یم. د هغې باوجود نن زمونږ دلته هفته برابر شو چې مونږ لګیا یو زمونږ ډېر ټیم ممبرس چې دي هغه دلته بیمار شوي دي خو مونږ حوصله نه ده بایللې. زمونږ صرف دا یو مقصد دی چې مونږ فضل جان هر څنګه یې مونږ بازیاب کړو او هغه مونږ دلته نه په خیر خیریت باندې بوزو. زه د خپل د ټیم د طرف نه کوم چې مونږ سره وفد راغلی زه د هغوی د طرف نه زه تاسو ټولو ته دا یو درخواست کوم چې دې وخت کې مونږ ته صرف د فضل جان ژوند پکار دی، مونږ ته د فضل جان رهایي پکار ده. که مونږ سره د چا ذاتیات وي یا زما د خبرو نه یا زمونږ د ټیم د ملګرو د خبرو نه څوک خفه کېږي او یا هغه ځان ته خبرې ودري نو دا د دې د جاهلتوب هغه نښې دي او دا جاهلان خلک دي ځکه هغوی دې وخت کې داسې قسمه حرکتونه یا داسې قسمه خبرې کوي او دې له یو بله هوا ورکوي. که تاسو دا کومه انرژي په دې فضولیاتو باندې ویسټ کوئ دا مهرباني وکړئ موږ سره د فضل جان په رهایۍ کې ولګوئ. موږ بس تاسو احسانمن یو، تاسو چې څه وایئ موږ بس تاسو غلامان یو، خو دې وخت کې موږ سره خپل ذاتیات خپل انا خپل بغض دا موږ نه لرې کړئ او راشئ موږ سره په دې پلیټفارم کې ودرېږئ، موږ سره اواز اوچت کړئ، ستاسو یو ټیلیفون د فضل جان ژوند بچ کولی شي. دویم زه د خیبر پښتونخوا حکومت کوم چې هلته کې دې وخت کې منسټران دي د چا چې اختیار دی څوک چې دې ضلعې سره تعلق ساتي او هلته کې منسټران دي زه به هغوی ته سپیشل دا یو ریکویسټ وکړم چې کایندلی تاسو دې کې یو دلته کې منسټر سره رابطه وکړئ. دلته کې مونږ په هر لیول باندې خپل ویناګانې کړي دي، پرسنل دغه کې مونږ ته هر څه کېږي خو دا که څوک وایي چې مونږ دا وکړو مونږ دا وکړو نو سوري ټو سی دا هسې ګپ دي، دا میډیا ته خبرې دي. مونږ سره ټیم ممبران ناست دي، زما په خیال دی کې به یو ټیم ممبر هم داسې نه چې د موبایل تاسو یو منټ له بند ووینئ. روټۍ کې موبایل اوده کېدو کې موبایل د شپې هم زموږ موبایل کولوي. دومره موږ رابطې خلکو سره شروع کړي صرف د دې لپاره چې موږ فضل جان بوزو. زما ستاسو ټولو ته دا ریکویسټ دی چې موږ ته ډېرې ډېرې دعاګانې وکړئ او که زموږ نه ستاسو څه دل رضایي شوي نو هغې موږ تاسو نه معافي غواړو. کله چې تاسو په ګراوند باندې او تاسو د دې د حالات وینئ نو تاسو به توبې وباسئ چې دا دې وخت کې په کوم ځای کې موجود دي. زموږ هر ممبر چې دی هغه دې وخت کې ټمپریچر دی سار چې پاسي نو ډوبې ګولۍ اچوي هغې نه پس هغه بیا بل دفتر ته ځي. ما سره حاجي صاحب هم ناست دی، که حاجي صاحب مشال خان ما سره ناست دي دوی څه خبره کوي نو زه وایم چې دوی هم تاسو سره خپل دړه خبرې شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د طرف نه خپلو درنو شملورو او پښتنو عوامو ته دا میسج دی چې موږ دلته خپل ښه پوره کوشش او پوره ایفرټس وکړل خو تر نن ساعته پورې موږ ته هیڅ قسمه داسې یقین دخاني را نه کړی شه چې ستاسو کس په دې ټیم کې بازیاب شي یا په دې ورځ باندې بازیاب شي. نو زه ټولو پښتنو ته دا یو پیغام ورکوم چې زه اني ټایم تاسو ته د احتجاج او دلته د راتلو دپاره کال در کوم. مهرباني وکئ ټول پښتانه په اتفاق سره دا میسج مخکې شیر کړئ او ریډي اوسئ چې موږ دې خلکو ته وښیو چې دغه رنګې پښتانه اوس هم ژوندي دي او د دې دپاره د هر څه کولو دپاره تیار دي. خوشحال خان دې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو ګرانو مرګرو مشرانو کشرانو زما فیملی ممبرز زما د دې مرګرو فیملی ممبرز ټول ته په جمع السلام علیکم. ستاسو په دعاګانو موږ بچ شو. بالکل سخت علاقه ده، زموږ سوچ هم نو چې لکه دا سند کې به داسې غربت والی علاقه مې دومره پسمانده علاقه به مې دلته ډي پي او یریږي ډي ایس پي یریږي نشي راوتي ډیوټیانو له تاڼو مخې ته پولیس والا خلک وژني لکه یو طالبان نشته خو د طالبانو شانتې ماحول جوړ دی، سټیټ کې سټیټ جوړ دی. شاهنام خان چې هغه ورځ قارشو او ګیلې معنی یې کولې د خپلو مشرانو نه کشرانو نه د همزولو نه نو د هغې شاته وجه دا وه چې دلته کوم حالات دي نو دا تاسو نینی او موږ هم کوشش کوو چې تاسو ته هغه خراب حالات ونه وایو چې تاسو ډسهرټډ شئ یا تاسو خفه شئ.
موږ تاسو صرف هغه خبره کوو چې کوم تاسو ته خوشحالي درکړي، تاسو ته پته ولګي چې څه اپډیټ دی، څه وشو څه ونه شو. زموږ میټینګز روان دي غټو افسرانو سره، دې کې موږ ورسره تیزیږو، نرمیږو، مینت هم کوو، زاریم کوو. زموږ مین مقصد دا دی چې فضل جان خپل کور ته واپس بوزو او موږ دا کوم ملګري چې راغلي دا هم په خیر خیریت موږ واپس ضرور رسو. دا نه چې موږ فضل جان روچت کو یو دوه ملګري پکې سر بیلو. خو داسې کار دی څنګه چې اجي صاحب تاسو ټولو دا ووی چې زما د کال د ټلیفون انتظار کوي، نو بالکل کو موږ دلته مایوسه شو. داسې ښکاري خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي موږ لګیا یو کوشش وکړو، خو که داسې څه حالات جوړ شو نو بیا به بالکل د حاجي صاحب خبرې سره به موږ ټوله ضله لبیک کوو. ټول سوشل ورکرز، ټول ملګري او پښتانه سیاسي ګوندونه به یو سایډ ته کړو، پښتانه به ټول رابار کیږو، کو هغه د احتجاج په شکل کې او کو موږ پښتانه یو موږ ټول عمر خپل تپوس په خپله کړی. نو د حاجي صاحب خبره کو موږ په دې علاقه په خپل هم اپریشن بیا کولی شو. زموږ ځوانانو کې دومره جش ته، دومره وسله کالتوس موږ برابرولی شو، موږ ځان ور رسولی شو دغه ځای ته. او زه بیا هم د ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د هغې ملګرو کوم چې زموږ په فیور کې لګیا دي، کوم چې هلته د سوشل میډیا په ذریعه لګیا دي، کوم چې موږ سره په رابطو کې دي. زه د هغې ټولو ګمنامو ملګرو ته سلام پیش کوم او احسانمند یو چې موږ سره ملګرتیا کوي. دا حاجي صاحب بجي خپل خیالاتو باره کې څه خبره کوي دا والي. حاجي صاحب سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو دلته کې راغلي وو، خو زما داسې اندازه ده چې زمونږ د علاقې 5 پولیس د دې ځای د سلو ناښه دي. ځکه که داسې مونږ د سن نه یو سړی بوته نو مونږ پسې به زمونږ علاقه کې زمونږ د پولیس نه هغه په یو ځای کې پاتې نشي. او دا غله پولیس ته معلوم دي، خو پولیس په دې باندې هېڅ قسم له څه دباو نه کوي. د دې د ان پی ای له موږ زوی مینی له زو هغې هم د اړو ځان پوه نه کړي او نه په پولیس څه دباو واچوي او نه هغه په خپله راپاسي چې هغه علاقه کې ووایي چې یاره تاسو ولې داسې نه کوئ. مونږ معلوم چې د فضل جان په خپل سور راغلی دی، دا کې د پولیس هلته څه قصور نشته، خو زمونږ پولیس په دې پولیس دباو خو اچولی شي که نه چې تاسو سره زمونږ کس تاسو اغوا کړی دی او هغه تاسو په پلانکي ځای کې دی او په کوټلی په ډي پی او په علاقه کې دی او تلمیرو چې ګنټه کې تلمیر راکوي نو ګنټه کې راکولی شي، خو پته نه لګي چې څه نه مجبوره دی، د غلو نه پس کومه خبره مجبوره دی یا چا نه مجبوره دی. والسلام.